पुरजोश है पुरअज़्म है हर वक्त तुम्हारे संग है ګرانو مینوالو د پروګرام په دې برخه کې مې راوستې د سوات مدین هغه ګیټوی ته چې د دلته نه بحرین کالام او په پوره سوات کې خلک چې کوم دی هغه تک کوي باران مسلسل سیلاب چې کوم دی هغه یو ډېر لوی خطرناک صورتحال اختیار کړی دی زما سره چې کوم اس اس پی د سوات د پولیس جنرال چې کوم دی هغه را سره ولاړ دی زما سره ډي سي صاحب ولاړ دی اریګیشن ډایرکټر صاحب را سره ولاړ دی دیو ته ورځم چې یاره پولیس ځوانان چې کوم دي هغه څومره هایلایټ یو د دې سیلابي صورتحال باندې تاسو څومره خپل فوکس لرئ او سره سره دغه صورتحال چې کوم دی هغه څومره تاسو په قابو کې دی جی بسم الله الرحمن الرحیم ډېره مهرباني تاسو خپله وویله چونکې ایمرجنسي سچویشن دا فلډ ډېر زیات روان ده ډسټرکټ پولیس څومره چې نفري ده او ټوریست پولیس چې څومره نفري ده دغه شانتې هغه ځوانان چې کوم ینګ هلکان دي موږ داسې کریټیکل جنکچر باندې ایښي دي او دا اناونسمنټ کوي لاؤډ سپیکرز چې اناونسمنټ کوي دغسې هغه کورونه چې هغه د دریا سوات په کنارې دي هغې ایواکویشن چې لګیا دي موږ تقریبا 100 بوټس ډسټرکټ پولیس پرووایډ کړي دي انشاءالله موږ پوره فوکس ته تاسو سره ولاړ یو د خپل کام سره ولاړ یو کام خلکو سره ولاړ یو او دغه شانتې ټوریست هم دا ډسټرکټ پولیس له طرف نه یو میسج ده چې بالکل د دو نه یریږي موږ ډسټرکټ پولیس او ډسټرکټ ایډمنسټریشن دو کنده په کنده ولاړ دي انشاءالله او د دو امداد به کوي مشره تاسو په خپل پروګرام کې هرکلی دا راته ووایئ چې د بحالۍ دپاره تاسو څومره پورې خپل انتظامیه چوکس کړی دی جی بسم الله الرحمن الرحیم زه د خیبر نیوز په توسط باندې خپل ټولو اوریدونکو ته دا خبره کول غواړم چې زمونږ انتظامیه زمونږ لاین ډپارټمنټس او پولیس ډپارټمنټ مونږ ټول تاسو په دې حالاتو کې نه چې دا د دې موقع د سیریسنس خبره ادا کوي چې ډي پی او صاحب په خپله ولاړ دی زه ولاړ یم اریګیشن مونږ سره ولاړ دی زمونږ اسسټنټ کمیشنرز په فیلډ کې دي په دې سیلاب باندې د وختي نه پرسته زمونږ چې څومره دغه نظر دی هغه هم د چا نه پټه نه ده د وختي 50,000 کیوسک دلته اوبه جمع شوي وه اوس 43,000 ته ایس ډي او صاحب وایي چې دا راکوز شوې ده نو سیلاب دا خو یو خوشاین خبره ده خو دا به ډیپینډ کوي په بارانونو باندې د بحالۍ دپاره دا ده چې زموږ سره څومره ډپارټمنټس دي پای کې